خالد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب جل وعلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خالد نو ندی ځای پورې چې موږ کوم وې نو دې ته لګيږي مرفوعات. تاسو ته موږ ویلو چې معمولات په علم النحو کې 28 معمولات دي. معمول مطلب دا دی چې په کوم اسم کې یا په فعل مضارع کې د صد وجنا عمل شوی دی. دا عمل مطلب دا دی چې اسمي یا به دا مرفوع راځي یا به منصوب راځي یا به مجرور راځي او یا به مجزوم راځي. نو دا چې مرفوع راغلی دی یا منصوب راغلی دی یا مجرور راغلی دی یا مجزوم راغلی دی به خامخا وجه لګه دا بغیر د وجه نه دا په دې باندې څه شی نشي راتلی. خو چې څوم حرکت د یو اسم په اخره کې راغلی دی نه دی به خامخا وجه به وجه. نو دلته کې موږ اوس صرف مرفوعات وې. مرفوعات یعنی حالت رفعی د دې درې څلور صورتونه دي. نمبر 1 د ټول نغټه نه قدار چې په دې باندې ضمه راغلي. دویم دا دی چې په دې باندې ک تسنیه وا نو الف ما قبل مفتوح به راغلی او ک جمع مذکر سالمو نو په دې باندې یا دغه اسماء سته مکبره وا نو واو ما قبل مضموم به راغلی او ک فعل مضارع وا نو بیا په دې کې د نون اعرابي چنده او په ثابت وي یعنی نون اعرابي به حذف شوی نه. نو اوس په کوم ځای کې چې هم په کائنات کې په لفظ باندې په اسم باندې ضمه راغلی دا سره غلا ضمه راغلی دا او یا په دې تسنیه را او د دې حالت رفعی په الف سره ده او دغه شان دي جمع را او دا واو ما قبل مضموم ده یا اسماء سته مکبره ده. نو اب خامخا په دې اتو مرفوعاتو کې به یو څه خامخا واقع کیږي. لکه دې اتو نه بدا دغه نوي بهر باندې سره اتو نه بهر نه. اوس ما دا تاسو بیا ویلو چې موږ د بسنګ بدلږي چې دا په مرفوعاتو کې شي لاول خو به دا خبره ته دا اسم متمکن سبق چې یاد کړی دی او تا دا یاد کړی دي اصناف یاد کړی دي نو هغه به ته دا وایي چې دا اسم متمکن د وجنه به تا پته ولګي چې دا اسم متمکن په اقسامو کې دا قسم دی او د دې حالت رفعی په دې صورت کې راځي یعنی په لاولې دریو کې په ضمه سره راځي او بیا په واو ما قبل مضمون سره په دریو کې په یو کې راځي او په پنځم کې بیا چې د الف ما قبل مفتوح ده او په شپږم کې چې بیا واو ما قبل مضموم ده په وم او پاتم کې بری کې تقدیری ده او په نهم کې چې دا هم تقدیری ده. پرې خبره باندې پوښوي ها پرې باندې پوښوي تاسو نه نو دا هغه اسنافونه به دا معلوم شي چې را په حالت رفع کو ده خو دا مرفوع ولې ده دا ولې وجه به ته مرفوعات کې معلومه. نو ماجه دي اسانه طریقه دا ده چې ټول نه لاول خو به دې جملې ته وګورئ چې دا په دې جمله کې لري نواسخ راغلي کنه راغلي. نواسخ څه ته وایي؟ نواسخ دي حروف مشبہ بالفعل افعال ناقصه ما ولا مشبهتان بليس او لا لفي الجنس دي دا نواسخ وایي. څه ورته وایي؟ نواسخ. نواسخ ورته ولي وایي؟ نواسخ ورته ځکه وایي کنه چې ګوره لکه په جمله کې کا فعل له جو د فعل نو وروسته څه پکار وي؟ فاعل او فاعل سوي مرفوع وي. دغه شان دي مبتدا خبر وي نو مبتدا خبر چې راشي نو مبتدا هم مرفوع او خبر هم سوي مرفوع وي. او کله چې دا نواسخ په یو جمله اسمیه باندې داخل شي نو بیا مبتدا خبر دوانه مرفوع نشي کېده. مبتدا خبر دوانه مرفوع دغه شان دي که په فعل باندې داخل شي نو په فعل باندې هم دغه نشي کېده. لکه اول هغه مبتدا خبر چې کوم عملو چې مبتدا به مرفوع او خبر به مرفوع او فاعل به مرفوع دا نواسخ دا ناسختون جمع ده او ناسختون معنا نسخ کون کې نسخ تبدیلی ته ویل کېږي. نو دا هغه مبتدا او خبر هغه عمل چونکه بدلی نو دې ندی دا نواسخ وي. نو اول به موږ وګورو کله نواسخونه به راغلي نواسخ سره مطلب یعنی که افعال ناقصه راغلي یا حروف مشبہ بالفعل راغلو یا ما ولا مشبهتان بلیس راغلو یا لا فی الجنس چې موږ به بیا پای کې ګورو چې رقم به مرفوع دی جو هغه بل حروف مشبہ بالفعل جو خبر به مرفوع او اسم به منصوب چې کوم به مرفوع نو موږ وایو چې دا د حروف مشبہ بالفعل لپاره خبر ده. که فعل ناقص راغلو جو کوم به مرفوع موږ وایو چې دا اسم ده او کوم چې به منصوب جواب صحیح یا دغه شان دي ما ولا مشبهتان بلیس کې یا ما راغله یا لا راغله
او کم به مرفوع نو موږ چې دا اسم دی او کم چې به منصوب جواب صحیح خبر وي دا شان لالین فی الجنس دی نو لالین فی الجنس کچتا اسم دی او جو اسم به صحیح منصوب او خبر به مرفوع یلکه په دې باندې پوه شوي نو کله نواسخ پکې راغلی جو بیا خو خبره اسانه ده خو نواسخ پکې نه راغلی نو بیا هم اسانه ده بیا موږ دا ګورو چې دا جمله فعلیه او جمله اسمیه ده سره که جمله اسمیه وا جو کم چې په اوله کې مرفوع سیز راغلی یا مبتدای او کم چې په اخره کې مرفوع راغلی بسوي خبر وای پوه شوي او که جمله فعلیه وا نو بیا ورته موږ ګورو چې بل جمله فعلیه اولنی جز فعل معلوم دی او که فعل مجهول دی که فعل معلوم ہو جو مرفوع سیز په پکې فاعل وي اگر فعل مجهول جو مرفوع سیز په پکې سوي نائب فاعل دا خبره ده په دې کې نور څه نشته دا که ته قرآن ګورې که ته حدیث ګورې که ته فقه ګورې او که ته بل د عربي یو کتاب ګورې نو په دې کې به ته ګورې چې یاره فاعل پکې راځي نائب فاعل پکې راځي مبتدا پکې خبر پکې راځي یا فاعل ناقصه راځي او یا حروف مشبه بالفعل راځي نو دغه کم پکې مرفوع جواب راځي دغه مرفوعات کې به یو خامخای بیا هم قواعد ویلو دا فاعل اول موږ د فاعل تعریف ویلو فاعل تعریف سره فقبل باندې ور فقبل كل اسم قبله فعل او صفه اسند اليه على معنى انه قام به لا وقع عليه بیا موږ دا ویلو چې فاعل به همیشه لپاره سوي مرفوع وي د فاعل لپاره یو د فعل هر فعل چې دغه لپاره فاعل پکاري هر فعل لازمي چې دغه لپاره څه پکاري فاعل او چې فعل متعدی وي یو دغه فعل یو فاعل پکاري بل څه پکاري مفعول به پکاري دا فاعل چې نو دا به اسم ظاهر وي یا به اسم ضمیر وي ضمیر بیا به څو قسم نه فتوا کم دی بارز او سو مستتر خو لکه داسې نه چې لکه فعل یو فاعل نه ښه بیا د فعل دا فعل په کم ځای کې موږ واحد راوړو په کم ځای کې به تسنیه راوړو په کم ځای کې به جمع راوړو نو د هغې لپاره اسانه قاعده ده چې فاعل به موږ واحد به کله راوړو کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي سوي اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه لپاره فاعل مدغه راوړل کېږي مفرد به راوړل کېږي خوا که اسم ظاهر تسنیه او کسو جمع او که چېرته د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر و نو بیا به دا فاعل د فعل مطابق که فاعل د تسنیه او جو فعل به او که جمع او جو صبر او جمع دا یو قسم قاعده وي دویمه قاعده دا وي چې فعل موږ په کوم ځای کې مذکر راوړو په کوم ځای کې مؤنث راوړو په کوم ځای کې تا ته اختیار دی چې مذکر راوړې که مؤنث راوړې مذکر به په یو صورت کې راوړو کله د فعل لپاره فاعل مذکر وي پوه شو په دې باندې ښه دویم نمبر چې مؤنث به کله راوړو نو څو صورتونه دي دوه نمبر 1 کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقیقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل بغیر سره نه راغلی نو فعل به همیشه لپاره مؤنث راوړو او دویم نمبر چې د فعل لپاره فاعل ضمیر د مؤنث وي نو فعل به د هغې مطابق مؤنث راوړو پوه شوې دې باندې او په درې صورتونو کې د فعل په مذکر او په مؤنث راوړو کې سره اختیار دی کم صورتونه دي نمبر 1 کله فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقیقي وي که فصل وي او که فصل نه وي نو بیا فعل مذکر او مؤنث راوړو کې اختیار دی لکه طلع الشمس او طلعت الشمس نمبر 2 کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقیقي وي خو د فعل او د فاعل په منځ کې فصل بغیر سره راغلی نو بیا به موږ مذکر مؤنث راوړو کې اختیار دی لکه ضرب اليوم هند او ضربت اليوم هند نمبر 3 کله د فعل لپاره فاعل د جمع مکسر نه علاوه بل جمع نو بیا په فعل مذکر راوړو کې او په مؤنث راوړو کې سره اختیار دی لکه پوه شوې به معنی لکه قام الرجال او قامت الرجال ها بیا اوس په کوم ځای کې چې لکه ترتیب خدا دی چې اول فعل بیا فاعل بیا سوي مفعول به وي خدا مفعول به په فعل باندې مقدم کېدی شي کنه چې مقدم کېدی شي خو چې کله التباس نو بیا الګی دا فاعل مخکې کول او مفعول به وروسته کول سری واجب دي پوه شوې اگر التباس نه نو بیا سری جایز دي اگر پوه شوې به معنی بیا کله دې چې کېږي چې دا فاعل موجود وي
وافعل دین انداز کیږي حذف کیږي لکه تاسو کوی چې لکه من ضربه وال چا وکړو ته جواب کې څه وې زید او کله کله فعل او فاعل دواړه تیر انداز کیږي لکه تاسو ته وځي چې هل ضربه زیدون او ته جواب کې څه وې نعم ندلګي قرینه سره مذکور فی السؤال معهود فی الجواب او نائب فاعل هم دغه شان دی خو نائب فاعل تعریف سره چې هر هغه مفعول چې هغه فاعل حذف شوی او د فعل نسبت دی مفعول ده شوی او بدی کې هم د فعل فاعل هغه قاعده دي فعل د نائب فاعل او د فعل مجهول کم چې پرې فاعل او فاعل کې بیا د فعل او د نائب فاعل په منځ کې د فعل ما د فاعل او د نائب فاعل په منځ کې واقعه د تنازل الفعلين راغلی و چې تنازل الفعلين څه ته وایي نو فعلونه وي ورسو دی یو اسم ظاهر راغلی هر یو دا تقاضا کوي چې دا ورسونه د زماره لپاره معمول جوړ شي بیا څو صورتونه دي چلو نمبر 1 باندې تقاضا کوي چې ورسو د زماره لپاره باندې تقاضا کوي چې ورسو د زماره لپاره اول تقاضا کوي چې فاعل دي شو دویم تقاضا کوي چې او څلورم اول نه تقاضا کوي چې مفعول شي دویم مفعول شي بیا موږ دا ویلو چې چرته پدې کې اولنی فعل عمل ورکول جایز دی او دویم فعل لدوانو بنسبانه جایز دي خو امام فراس وای چې په اول او په دریم صورت کې فعل ثانی لپاره عمل ورکول جایز او ځکه که ته فعل ثانی لپاره عمل ورکې نو فقره بیا راځي یو سره راځي فاعل حذف کول او دا جایز نه دی دویمو اجماع قبل ذکر راځي او تم جایز نه پوه شئ ها نو موږ ورته جواب ورکو چې اجماع قبل ذکر په عمده کې په شرط تفسیر سره جایز نه دا جایز بیا موږ را ویلو چې د بصرینو باندې عمل ورکول فعل ثانی لغوره دي او د کوفینو باندې عمل ورکول نو که فعل ثانی دی عمل ورکول فعل اول به خالی نه د دوه حالونه یا به تقاضا او یا به تقاضا د مفعولیت کوي که تقاضا د فاعلیت کول جو ضمیر په کې نه باسو او ضمیر په شرط تفسیر سره په عمده کې سره جایز دی او که مفعول تقاضا کول نو بیا به دوه حال خالی نه وي یا به کې افعال قلوب نه یا افعال کله افعال قلوب نه نو موږ وایو چې مفعول سره حذف او کله افعال قلوب نه راځي به مفعول ولا ذکر کول واجب دي او کچر د موږ عمل ورکو فعل اول لره د کوفیینو په مذهب باندې فعل ثانی مخالف نه د دوه حالنا یا به تقاضا ده فاعل کوي یا به تقاضا ده مفعول کوي کله تقاضا ده فاعل کول جو سبي ضمیر بر واسو اگر تقاضا ده مفعولیت کول نو به مخالف نه دوه حالنا یا به کې دوه د افعال قلوب نه یا بني کله افعال قلوب نه نو دوه صورتونه جایز دي یا خو حذف کا او یا سره ضمیر راولا پوه شئ یا حذف کا یا سره ولا ضمیر راولا او کچرتا د افعال قلوب نو بیا د مفعول ذکر کول سری واجب دي لکه پوه شو بل معنی دغه تنازل فعلن باسو بیا موږ لاړو مبتدا خبر ده مبتدا خبر دوه په جمع منصب تعریفو هما اسمان مجردان هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدا والثاني مسند به ويسمى والمبتدا وخبر کے عامل څه شي نو څه قول دي درې نمبر 1 په مبتدا او خبر دوانو کې عامل معنوي دي چې څه شي ابتدا دویم نمبر په مبتدا کې خبره معنوي دي او په خبر کې عامل لفظي دي چې مبتدا ده او دریم نمبر دوانه عامل لفظي دي او دوانه په یو بل کې عامل دي بیا اصل په مبتدا کې دا خبره چې معرفه به ولې ځکه دا محکوم علی په دې باندې حکم لګول کېږي او حکم لګول لپاره ذات معین پکار دی او اصل په خبر کې دا خبره چې دا وسی نکره مبتدا واقع کېږي شي کنه عام نکره مبتدا نه شي واقع کېږي او چې کله په نکره کې تخصیص پیدا شي نو بیا هغه مبتدا په نکره کې تخصیص په څو وجو باندې راځي پښپکو باندې نمبر 1 صفت ملفوظه د وجنه نمبر 2 نام د استفهام او دائم متصله سره ارجل خير ام ارجل في الدار ام امراه دریم نمبر نکره تحت النفي واقع کېدو د وجنه نمبر 4 صفت مقدر سم مثال شر اعرض نابین او نمبر 5 خبر مقدم شي بری باندې او اوم شپږم نمبر بیا کله په یو ترکیب کې په یو جمله کې دوه اسمونه راغلي یو معرفه له بل نکره ده معرفه به څه جوړو او خبر به څه جوړو نکره به جوړو او کچرتا اصل په خبر کې دا خبر چې دا منفرد وي خبر جمله راتلی شي کومه جمله راتلی شي جمله اسمیه هم راتلی شي فعلیه هم راتلی شي شرطیه هم راتلی شي ظرفیه هم راتلی شي چې کله ظرفیه راشي
نو دا جمله به منګه په خپل چا پورې متعلق کو چې نا فعل پکار دی که شبه فعل پکار دی نه مصرین په نسبت باندې څه پکار دی فعل مصرین څه وایي چې ولې اصل په ادای کې په عمل کولو کې فعل دی او کوفین وایي چې څه پکار دی شبه فعل ولې زه چې اصل په خبر کې دا خبر چې دا به صحیح او شبه فعل هم د وضع په اعتبار سره مفرد به بریږي ضمیر نه وي ضمیر په بیا سورا غړي پوه شو به معنی خو چې کله خبر جمله وا نو په دغه جمله کې به ضمیر وي چې به راځي وچاته ولې ځکه چې جمله مستقل به نفسي وي د دې چې سره تعلق نه وي نو مبتدا سره تعلق ضروری دی د تعلق جوړول لپاره موږ څه کوو ضمیر مقدم کوو کله کله د ضمیر حذف کول شي او چې کله قرینه موجوده لکه الثمن منوانه بدرهم ها دیو مبتدا لپاره ډېر خبرونه راتلی شي او خو کله په هدف سره راتلی شي بغیر د هدف نه کله معنا په یو خبر باندې پوره کیدا نو بیا دویم خبر راوړل سړي واجب دی لکه الخل حلون حامد ها او د مبتدا قسم ثانی تعریف سره هر هغه صيغه صفات چې د حرف استفهام یا حرف نفي نه ورسره راغلي او دی عمل کړي ورسته په اسم ظاهر کې لکه څه مثال له اقائم زيدون اقائم الزيداني اقائم زيدون اقائم زيدان او که چېرې دی عمل په ضمیر کې کړه نو بیا به دا مبتدا قسم ثانی نه لکه دایره په مثال اقائمان زيدان بیا موږ د حروف مشبہ بالفعل خبره شروع کړو پنځم نمبر حروف مشبہ بالفعل د حروف مشبہ بالفعل ولي وای د فعل سره په څلور خبرو کې نمبر 1 په وزن کې نمبر 2 په عادت کې نمبر 3 په معنا کې او نمبر 4 په عمل کې حروف مشبہ بالفعل سوري شپږ دي کم دي ان ان لیت لکن دا څه عمل کوي اسم لرا نصب او خبر لرا رفع ور کوي مثال سره ان الله سميع عليم خادي بیا دا حروف مشبہ بالفعل خبر د حروف مشبہ بالفعل په اسم باندې مخکې کېدې شي نه یو صورت کې مخکې کېدې شي او عام صورتونو کې نشي مخکې کېدې ولې دا عامل ضعیفه ده عامل نو کوم معمولات په ترتیب عمل پکې کوي او په ترتیب نه عمل پکې نه کوي بیا موږ دا وې چې په کوم صورت کې د حرف مشبہ بالفعل خبر په اسم باندې مخکې کېدې شي کله د حرف مشبہ بالفعل خبر سوي او بیا کله مخکې کول واجب دي او کله جایز دي اسم نکره وي نو بیا جار مجرور مقدم کول واجب دي او که اسم نه معرفو نو جار مجرور مقدم کول جایز دي بیا موږ ویلو افعال ناقصه افعال په څو قسم دي ادوا کم دي تامه ناقصه تامه څه دا وایي چې صفات فاعل باندې تام کیږي او ناقصه فاعل باندې تام کیږي حاجی بیا موږ دا ویلا چې افعال ناقصه دا چې په فاعل افعال ناقصه سوري ولس کم دي کانا سوارا اصبح یو وای سبق واخلې سا کانا غړي به دې نه ما جوړوي کنه ورکانا دیوي بیا چپشا دا ټول واړه چپشي بیا دویم وای سوارا بیا ټول واړه چپشي بیا دریم وای کانا وسا سلور دې وای عاده ازغا غدا راحدا او دا په ترتیب باندې وای کنه نو بیا به ورسونه خبره ده چې په لاولنی یو شو کې خبر انه دا په ترتیب باندې وای کان اصغر اصبح امسى اصغر ظل بعد عاد اعضى غدا راح وزما تنقلي ما فتا ما دام من فك ما برح ما زال او ليس دا ولس افعاله ناقصه دي دا افعال ناقصه وسامل له فمبتدا خبر داخليږي مبتدا له رفع او خبر له نصب ور کوي خادي او د دې دا خبر په اسم باندې مقدم کېدې شي او جی وای دا خبر دې نه دا په اسم باندې سو چې په افعال ناقصه باندې مخکې کېدې شي او صرف پسوږي فیاول وسوږي ولی ځکه دا عامل قوي دی نو کله دې دا معمولات په ترتیب یو که په ترتیب نه یو عمل بګي کوي خو په یولس کې دا خبر پر افعال ناقصه باندې نشي مکه کې د یولس نه علاوه ولی ځکه چې پای په شروع کې ما راغلی دی او ما څه غواړي صدارت د کلام غواړي او بلې څه کې
اختلاف ته امام صاحب وای رحمت الله علیه چې نشه مکه کړي او باقي علما کرام فرمایي چې سګي مکه کړي شي. بل اوم نمبر ما ولا مشبهتان بلیس، یعنی هغه ما اولاد د لیس سره مشابهت لري. پس او خبرو کې بدبو خبرو کې کم کم دي څنګه لیس نه نفي لپاره دا شاته ما اولاد نه نفي لپاره دي. او دویم نمبر څنګه چې عمل ما ولا دا خبر ل رفع او اسم ل نسب ورکړي دا شان دي لیس ورکړي. بیا ما او بلا په دې کې درې فرقونه دي. لا صرف په نکره داخليږي او ما دویم نمبر لا د مطلق نفي لپاره دي او ما د نفي حالي لپاره دي. او دریم نمبر د لا په خبر باندې با داخلي دل جایز نه دي او د ما په خبر باندې د دې وجه نه وای چې د ما مشابهت لیس تر سیواله دغه چې دغه درې خبره په لیس کې مونږ لګي او په لاګن مونږ او لا نه فی الجنس، یعنی هغه لا چې د جنس ته د صفت نفي کړي د صفت جنس نفي کړي. پوه شو به معنی نو دا لا نه فی جنس عمل کوي چې اسم پر دې منصوب او خبر به مرفوع وي. وز تاسو دې څه وګورئ ګره چې د دې مثالونه خو د مبتدا خبر او د فعل فاعل لري غوډیر مثال لري. خدا نور دا سلور چې دي کنه د دې اصول مثال تاسو سره ولګي دا ماته سبق ہے. كنت عليهم شهيدا، كنت عليهم شهيدا قرآن مجید نے مثال لري. كنت عليهم شهيدا دا جدا ولګي او ما دمت فيهم چې دا جدا ولګي. كنت عليهم شهيدا جدا ولګي او ما دمت فيهم جدا ولګي. لکه پوه شو به معنی ما دمت د ماده معنی ده ورو مې ورته ویلو کنه چې هر کجا افعالی کزیها مشتقا هر کجا بینی ہمیں حکم صدر جمله روا. كنت عليهم شهيدا جدا ولګي ما دمت فيهم جدا ولګي ما دمت حيا جدا ولګي ما دمت حيا. انه كان فاحشه نو ګوره انه كان فاحشه ما تو ګوره خانانو لګټه انه كان فاحشه نو بری کې د ان ترکیب هم ده چې ان مشبه بالفعل هو ضمیر اسم ان او بیا په کانه کې د ترکیب وکما چې کان فعل ناقص هو ضمیر پکې کان اسم او فاحشه خبره کان فعل ناقص سره خپل خبر جمله فعلیه خبره دا ټول په جمع باندې خبر شو د ان لپاره. نو بری کې دوه دغه بکوي هم د ان ترکیب هم په کې کان انه کان فاحشه. ما انا علیکم بوکیل ما انا علیکم بوکیل دا خبره یې ساتي چې لکه په شی به فعل پوری هم جار مجرور متعلق کیږي ښا. نو بری كنت عليهم شهيدا پدې کې هم دا عليهم جار مجرور په شهید پوری متعلق کو او علیکم بوکیل کې هم دا کو او بوکیل کې به دا خبره یې ساتي چې باسي شره زائده او دا خبر چې اوس ما نن کوم وکړه لګنه چې لفظا مجرور محلا منصوب نو مرفوع. لا جواب خالد صحيح لا جواب خالد صحيح لا جواب خالد صحيح. ليسوا سواء ليسوا سواء او يصبح ماؤها غورا يصبح ماؤها غورا او يصبح ماؤها غورا او يصبح ماؤها غورا. ما هذا بشرا ما هذا بشرا دا بسي ما هذا بشرا ما مشابه به لسا هذا اسم ما او بشرا. الګه ګران آسان پدې کې نه ګورای ښا چې دا ګران دی او دا آسان دی او دا مې ویل دی او دا مې نه دی ویلو دا په تورات کې دی دا په زبور کې دی دا په انجیل کې دی نه نه کار دی نه راځي خلک یو شان چل وي. فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا نو بنعمته په متعلقه او اصبحتم بوله. فظلوا فيه يعرجون فظلوا فيه يعرجون فيه بمتعلقه په يعرجون پورې. فاصبحوا في دارهم جاثمين في دارهم بمتعلقه په جاثمين پورې. فاصبحوا في دارهم جاثمين دا خبره یاد ولې نه ساتي چې دا جار مجرور به همیشه په خبر پورې متعلق کیږي په اسم پورې باندې کیږي په چا پورې. لا اکراه فی الدین لا اکراه فاصبح من النادمین اصبح من النادمین. فظلت اعناقهم لها خاضعين فظلت اعناقهم لها خاضعين.
دا ولګي زه کوشش کوم چې دا تاسو ته بدای کې درولېږم ما ګروپ ته ته هم درولېږم ان شاء الله نه خدا به ټول ولګي ګوره ښا بغیر د نقل نه نقل په بګینه کوي په خپل ولګي خیر دی دا 10 15 ټکی دي ته پکې درې صحیح کوم غټه خبره ده خو په خپل ولګي په دا باندې لګي پوه شو به باندې ځای